سواد چې ورته د ښایستونو کور ویل کیږي. کالام مالم جباو شاوخوا سیمې د خپل ښایست له کبله په ګرد نړۍ کې مشهوري دي. بریکوټ سره نږدې الیداد سیمه هم د قدرتي ښایست له کبله سیلانیان ځان پلو راکاږي. شنه شنه غرونه، دنګ دنګ ابشارونه او یخې چینې د سیمې ښکلا یو په دوه کوي. نور تفصیل ګورو د خپل همکار مظفر شاه په دې ریپورټ کې. الله تعالی د سواد هر سیمې ته بے پناه ښکلا وربخلي چې دا کتو سره انسان ورته ګوته په خوله پاتې کیږي. کالام ملم جبا او شاوخوا سیمې د سیلانیانو د توجه مرکز دي. نو ولې د بریکوټ سره نږدې یو ډیر زړه راښکونکې سیمه الیداد تر دې دمه د سیلانیانو د نظر نه پټه پاتې ده. الیداد ته په تلونکي لار یو شمیر زړه راښکونکي او ښایسته نظارې انسان ځان پلو راکاږي. د بریکوټ نه تقریبا 15 کیلومتره لري الیداد سیمه کې ښایسته ابشار د سیمې ښکلا یو په دوه کوي. ځای په ځای قدرتي یخي چینې او ګڼ ځنګل سیلانیانو ته سترګې په لار دي. که حکومت الیداد ته تلونکي روډ جوړولو سره سره نور سهولیات ورکړي نو دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. مظفر شاه، الیداد، بریکوټ.